په پټاباد کې د پاکستان کلاړیانو چې کم فټنس کیمپ لګېدلې دی نو اماد وسیم هم یو غټه بانه جوړه کړې ده د منډې ریس پکې پرون شوی دی هغه ریس کومو کلاړیانو ګټلې دی په څومره منټو کې کلاړیانو دغه 2 کیلومتره منډه وهلې ده چا پکې ټاپ کړی دی کم کلاړي پکې په نیمه کې ودرېدلی دی اماد وسیم ولې نه دی راوتی دغه ریس له مکمل تفصیل در سره شریکوم یو طرف لکه تاسو ګورئ پاکستان کرکټ بورډ خو اماد وسیم له دا ایشورنس ورکو چې تا به مونږ T20 ورلډ کپ دپاره خو شورلی ته به د هغې سکواډ حصه خو بل طرف ته اماد وسیم پاکستان کرکټ بورډ له دا هم پکارو چې اماد وسیم سره هم یو ټریډ کړی وي چې وروره تعالی خو موږ چانسز درکو خو ته به هم څه مطلب کم از کم چې څه خو موږ له پراګرس ښیې که نه دا خو نه چې ستا پراګرس آوټ کم نه راځي او موږ تا مطلب تعالی موږ چانسونه درکو نو هغه فټنس ته پرون چې کوم فټنس کیمپ لګېدلی د هغې د منډې ریس کې حصه نه ده ایستلې اعظم خان صاحب چې کوم دی 1.5 کیلومتر منډه وهلې ده اول ته بس راپرېوتی دی بیا یې مخکې قدم هم نه ایستو 2 کیلومترو منډه کې اعظم خان صرف 1.5 کیلومتر منډه وهلې ده 1.5 کیلومتر منډه هم داسې وهلې ده چې تقریبا 10 منټ نه زیات ایستلي 10 منټو نه زیات ټایم کې هغه 1.5 کیلومتر منډه وهلې ده او 1.5 کیلومتر سره هلته راپرېوتی هم دی بس نه مخکې وی نشم تللی وروره دا د اعظم خان خبره وه اماد وسیم صاحب چې کوم دی هغه هم په دغه ریس کې چې کوم دی حصه نه ده ایستلې اماد وسیم وی مله د خپل خپې انجري ده او که چېرې دا منډه مه ووهله نو کیدای شي انجري مې دوباره راشي نو په دې وجه باندې هغه د اماد وسیم فټنس باندې سوالیه نشان دا جوړېږي چې PSL کې تاسو به نوټ کړي وي دی ده به چې خپل بالنګ وکړو دی به لاړو ډریسنګ روم ته کې به ناستو جي فاینل میچ کې سیګرټ هغه پکچر هم یو وایرل شو چې سیګرټ څښلو په ډریسنګ روم کې هغې نه علاوه په هر میچ کې د بس بالنګ کړی دی او بیا تللی ناست دی کمپلیټ فیلډینګ هم ده نه دی کړی مطلب فټنس مسایل هغه سره هم شته دی اوس په راشو دغه 2 کیلومتر منډه چې چا وهلې ده هغې کې کم کلاړي ټاپ کړی دی نو هغې کې عرفان احمد خان نیازي چې کوم دی هغه دغه 2 کیلومتره منډه په 6 منټو او 47 سیکنډ کې پوره کړې ده فرست پوزیشن ده ایستلی سیکنډ پوزیشن په دغه منډه کې محمد رضوان ایستلی چې 8 منټ 26 سیکنډ کې هغه دا منډه پوره کړې ده 2 کیلومتر بیا ورپسې دریم پوزیشن مهران ممتاز ایستلی چې هغه 8 منټ 30 سیکنډ کې 2 کیلومتر منډه پوره کړې ده څلورم پوزیشن شاهین افریدي ایستلی دی 8 منټ 37 سیکنډ کې د منډه پوره کړې ده آغا سلمان ورپسې بیا نیکسټ پوزیشن باندې 9 منټ 20 سیکنډ کې پوره کړې ده محمد عامر دغه منډه 2 کیلومتر منډه 9 منټ 30 سیکنډ کې پوره کړې ده شاداب خان 9 منټ 56 سیکنډ کې 2 کیلومتر منډه پوره کړې ده محمد نواز 9 منټ 57 سیکنډ کې دغه منډه پوره کړې ده په دغه منډه کې حارث رؤف حصه نه وایستلی چونکې حارث رؤف سره د نی انجري مطلب د نی انجري نه سوري د شولډر انجري ده هغه سره هلکه نو چې تا سره د شولډر انجري ده نو ته بیا په فټنس کیمپ کې څه کوې وروره ته چې لکه منډه ته نشي والی ته اکسرسایز نشي کولی خو بیا هم د پاکستان کرکټ بورډ سړی فټنس کلب له لیږلی دی فټنس کیمپ ته لیږلی دی دې نه علاوه نسیم شاه په دغه منډه کې ځکه نو شامل چې نسیم شاه دی چونکې عمرې له تلي نسیم شاه بابر اعظم افتخار نو د کلب دا کیمپ چې کوم دی فټنس کیمپ تقریبا پرون جوین کړی دی خو منډه کې هغه حصه نه وایستلې ځکه ای لیټ راغلي جوین کېدو نه مخکې د منډې دا ریس شوی دی نو راتلونکي ټایم کې کیدای شي د هغوی هم د منډې دا ریس وشي نسیم شاه او افتخار چې کوم دی ورسره بابر اعظم هم چې دی په دې ریس کې نو شامل جي نو تر اوسه پورې چې کوم اپډیټس وو د دغه فټنس کیمپ هم تاسو سره شریک اعظم خان پکې منډه نه ده والې فیل شوی دی پکې اماد وسیم خو بیخي انکار کړی دی چې د ما نی انجري ده د ما خپه انجري ده او دې نه علاوه چې نور څومره هم کسانو منډه وهلې وه مې در سره په ویډیو کې شریک د ویډیو کتلو زیاته مننه جي والسلام